که موږ مزدورۍ له راوځو یا زموږ نور وروڼه راوځي به دومره یې ګټلي چې اتې دو والي یا به راباندې جیلونه ډکوي او یا را سره دا کار کوي. पाक अफगान हालात और अफगान बाशिंदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं. हम इस वक्त पेशावर के शुबा बाज़ार में मौजूद हैं. यहाँ शहरियों से बात करेंगे इन हालात को और पुलिस की कार्रवाइयों को वो किस नज़र से देखते हैं. زمونږ پېښور پولیس دا کاروایي چالو کړې ده د دوی په باره کې چې دوی خپل بارډر ته پاس کړي نو دا به ښیي. دې سره سره زمونږ ملکي حالات هم سیټ شي او بل دا زموږ بازارونه او کاروبار هم سیټ شي. په یو تالی خوړلې د هغې باوجود هم دوی موږ سره داسې کاروایي استعمالېږي په موږ سره جګړه هم کوي موږ نه نفرت کوي. پولیس چې کوم کاروایي کوي هغوی ښه کوي د هغوی کار دی چې خبره شي هغه هلته هم فایده دلته فایده دا خو ښه خبره ده چې هغوی خپل ملک آباد شي او دلته به هم روزګار برابر شي او هلته به هم لینډ اینډ سیټ شي. دا 20 ورځې دومره ورځې نه ټول شل دی اختر نه پس دې لاړ شي دې کې څه هغه نشته دی او هغو خپله هم خوښه باندې روان دي خو زبردستی خو خانه نن چې دا کم حالات موږ وینو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کم اختلافات دي کم حملې د افغانستان د طرفه کېږي یا د پاکستان د طرفه کېږي دا غو ټولو نه اول زمون د پاکستان د طرفه لپاره خنه د خصوصا زمون چې کم پښتانه دلته میشته دي په خیبر پښتونخوا کې دغه د لپاره بالکل دانی د پکار دادي چې د افغان کم طالبان دي او یا د پاکستان کوم ګورنمنت هغه تمن دا اپیل کو چې دا مسله د ډیرو ملکونو حالات داسې دي چې د 9/11 نه بعد کوم واقعیت وشو په افغانستان کې دغه حال مذاکراتو نو دیو د جنو دیو په استانبول کې مذاکرات کړي په دوحه کې کړي دغه کڅ نتیجې نه رسیدلې بهر حال کم اسلامي کنټري ملکونه چې دغه تمن پکار د چې هغه په دې کې یو داسې سټیپ والی چې دا دوه ملکونه په یو میز باندې کې د مذاکراتو کې نو د دې خلکو د ژوند به تیرول اسانتیا به پکې پیدا شي. امن او امان صورتحال به دا وي چې دوی خپل ملک آباد شي زمونږ خپل ملک آباد شي بل دا دوی خپل روزګار سیټ شي زمونږ خپل روزګار سیټ شي. نن کې افغانستان ته دا پکار دي چې کافرانو سره وجنګيږي دا خو مسلمانان دي کاغیم دي هغه زمونږ رونه دي مسلمانان دي کلمه ویلې د کدل ته پاکستان دي دا کوم رونه سره جنګيږي دا مسلمانان دي یاري تګ ولا پکار دی کنه لکه اوس صحیح دی چې هغه د پاسپورت ویزا لیګل طریقه باندې چې وی بیا صحیح ده. موږ خپه په دې باندې وو چې موږ تقریبا 40 کاله موږ دلته تیر کړي هلته موږ داسې سر سوریا نه لرو هم که لري یو نیم یو زه به یې لرم یا به یې بل لري نور یې یو هم نه لري نو خبره دغه ده چې بس موږ دغې له خفه یو چې اوس موږ ځو پس د دې 40 کالو نه به موږ څه کول ته لکه موږ ته ډېر غټ تکلیف دی ماشومان هم د سکولونو نه پاتې شو میاشتې په پاسپورت نه میلاویږي نو هلته خو دو غریبانان خو ملامته نه دي که حکومت ته زموږ دا مطالبه ده چې په تاخیره سره دوی لاړ شي او زموږ د خپل پاکستان چې دی د آبادي په دوی باندې خوشحالي وي ځکه چې وتې نشي نو چې وتې نشي هلته دغه ناسې پولیسي یا فوجي بس رئیساره یې کارټ غواړي بس د مخې ګاډو کې اچوي وړي. د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې یو ته مزید الټیمیټم ورکړلی شي او افغانستان ته دا د روژې مبارکه میاشت د بهر حال د دوی بېعزتي من برداشت کولی نه شو دا زموږ پکار ده چې حکومت دیو ته لږ ایکسټنشن ورکړي او توسیع ورکړي او دیو ته لږ ټایم ورکړي. موږ خو دا غواړو چې موږ چې دواړه وطنونه هله دواړه په اتفاق شي نه لانجه وشي نه دعوه وشي او نه باندې موږ خوشحالېږو اوس کال ته معمولي لږ ګډوډ وشي هلته زموږ د کونې نه غونډ زور ووځي. یاره دا خو مخکې نه خبره ده چې 9/11 نه رابعد راواله که په افغانستان کې کوم واقعیت شوي د هغې نتیجه په خیبر پښتونخوا ته راغل ده دلته معیشت خو د اول نه تباه دی خو به هر حال من پکار دا ده چې دوی ته د روزګار داسې یو مواقع پیدا کړي چې هغه په بارډر باندې اسانتیا وي تګ راتګ باندې اسانتیا دوی خپل مریضان راولي په دې کې به څه مشکل نه وي او دا کیدی هم چې حکومت دا وغواړي دواړه طرف ته خپل یو مشکلات یو داسې پالیسي ساده کړي چې په هغه کې دا خبرې ازادي کې انډیپینډنټ وساتي. موږ سهار ځو ماښام راځو یو نیم وخت کې کو لس ورځې کار نه که یو ورځ زموږ کار ولګي که هم په هغې باندې موږ خوشحاله یو چې موږ یو څه د اختر په خیر باندې تیر شي نو یو مساله به موږ ځان نیسو او ځو به په خیر. تجارت بالکل پکار دی فل فیر تجارت پکار دی یو انډیپینډنټ تجارت پکار دی او پکار دی چې زموږ د خیبر چې کوم ټریډ دی دلته تاجرین دي هغو حکومت وخت ته داسې یو مطالبه کیدی چې هغه د دې دواړو ملکونو په مفاداتو کې اوس ورته پکار دي چې بس چولټ لري کې د پاکستان نه چې پاکستان سره دی دلته بد الله غسته جګړه کې نو پاکستان کې اوسېدلې نه دي پکار بالکل دی د پاکستان نزدیک خپل ملک ته چې لاړ شي چې به دا خو خبره زموږ د ملک انتشار جوړي انتشار خلک دي که نه او چې خپل ملک ته لاړ شي ښه خبره ده.